الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امامه والد ها که پیغمبر اسلام امامه نه وهله وشله نو بیا به کوم دی د امامه بحث په شمایلو کې نو ها او امامه څنګه والده بده کې یو پنځه روایت مصنف رحمت الله علیه د امامه په بحث کې راوړل دي. ها جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای دخل النبي صلی الله علیه وسلم مکه یوم الفتح. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فتح مکه پر باندې مکه ته ودن شو د تزیوخ ہے وعليه عمامه سوداء او بسر مبارک باندې تور امامه وا تور پټکی والے وو څه والے تور پټکی والے ها اوس ګوره تاسو په لکشانت شاته لاړ شئ کنه باب صفت مغفر رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام مغفر خود ته ویل شي. تاسو تیر سبق کې دا ویل دي چې سم ویل دي. وګوره انس بن مالک رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل مکه وعليه مغفر او خود بصره. چا ورته وی چې حضرت دا ابن خط المتعلق باستار الكعبه کعبه خلاف نیولې دی او مافیان غواړي. پیغمبر صاحب یې وقتلوه ما دې کې ملکه ها نو دا خو غیر نور خبرې دي. دې کې وټه کې راغی دخل مکه وعليه مغفر چې مکه مکرمه ته څنګه داخل شو نو مغفر خود پسرو ځکه جنگ روانو کړ او دلته وی چې فتح مکه باندې امامه سودا وا نو دواړو مز کې چې کم دی منافات نشته دی. ها تطبیق کی دي شي تطبیق داسې کی دي شي. بعض علماء لیکلي چې مغفر پسرو هغه جنگي حالتو پوښلې خو چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه ته ودن شو نو لږ سات پسې بیا چې کم دینو هغه مغفر لری کو او تور پټکی وو یو او دویمه طریقه دام کې دي شي چې پیغمبر علیه السلام دا مغفر خو چون کې دغه اشاره مغفر خو چون کې د اوس پنی کنه خود هغه چې گزار را منی کوي د اوس پنی ټوپه نو لاندې چې اثر خوګ نه کی دا غیر لپاره لاندې ته پټکی والو او بیا په پاسه سوا مغفر نو مغفر د رسول مغفر هم د پیغمبر علیه السلام په سر فتح مکه کې او امامه سودا هم هغه چې کم دینو برابر وخا. اوس د امامه د پیغمبر علیه السلام سونه د وس زکریا مولوی سیوی دا ډیره واړه ده او پټکی ډیر ورګوټه ده پوښلې نو سونه په کار ده. ګوره یا ساته د سیرو په کتابونو کې د امامه مقدار علامه جزری رحمت الله علیه فرمایي چې ماته د امامه مقدار پوره نه دی معلوم. ٹھیک شو. او امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام دوه امامه وي یو وړو یو غټو وړه چې ونه هغه شپږ لاس وا یعنی شپږ غزا وا او مولا لقاری وایي چې وو غزا وا خو دا شپږ غزا چې شرعي غز دومره دی. ها دومره ادي نه دی پورې دا یو غز دی مطلب دا چې کوم غز دی په نیمه راځي پوه شو نه زمونږ آی او څنګه ګوتونه څنګه پورې زمونږ اماده تر مرګ شب قدر کې تر هم وفات شو په 1986 کې د دې بصیر شاه مولوی صاحب د ترزوري کو سي دي اسلام شاه بچا نو هغه ګیره وړه ده هغه ګیراره چوته وي نو تر مې وته ورځوي سجسي نمخ وجي جام اسلام شاه بچا اسلام شاه ډېر خساړي خدا ګیر مړه لګا غټه کا هغه تی تاسو چې شریک از دونی بس جما شریک ګیر لګا دوره ده وي شریک موټي دونی روا ده دوره وښنه نو مولا علی قایر رحمت الله چې وو غزه دي وو لاس دي. ها او بل دا چې امامه سنت ده کنه ده نو امامه سنت تا او پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې امامه تاسو باندې د مسلمان رکافه مونږ کې چې کم دینو
فرق دا چې عمامې لاندې پټکي ټوپۍ په سره ول دي نو چې عمامه نه وي نو بیا دا فرق ولا بیانوو ټوپۍ لاندې او باندې پکې کله راځي ټوپۍ په سره ول او ټوپۍ د پاسه عمامه ده ځکه چې سنت ده ها خبره پوه او پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو عمامه پټکي واخې دي سره به تاسو په حلم کې چې کم دی زیاتې راځي بردباري به کې راځي او وقار په انسان کې زیات راځي ها خبره ځکه چې پټکي سره به وستره کړه پټکي بوز باندې وامه او سره کړه پټکي بوز وینا کومه هغه پټکي په سر د سب راو د وس کنځلې کومه لیک بده ښکاري او جاسي جالډوب وته ګرځي نو بیا سړی وستا سو ګوره څونه مېدا پټکي والا ښکاري ها یاد ساته پرې خبره باندې پوښ نو فاطمه کې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امامه سودا تور پټکی وهلو پټکی ټول قسمونه راغلي ها صرف تور پټکی نه دی ټول پټکی راغلي تور راغلي سپینم راغلي شینم راغلي جړم راغلي وښله او فاطمه کې پر باندې جنگي حالاتو کې پیغمبر هم تور پټکی وو ها زموږ مولا چترای صاحب شهید رحمت الله علیه چې بکمر باندې چې ته مناظره وا یا بچ تشګي سیاسي جګړه او جنگ بو او جلسه بو پال به تور پټکی والو چې اسې امراه تور پټکی مونږ وینن بیا تور پټکی څه چل دی بس مونږ به وته پوجي یو دې تور پټکی والو او بس سار راغی او بس یو پیریډ واغسته اوت مو تاسو کوم چې مو سبحان الله مو سیو مې جزایي سي تور پټکی والو وچه تلاړو لنډي کوتل تلاړو بس ما دې پېست تلاړو لنډي کوتل ته موږ هم عاشقانو کړه ها ډېر زبردست سړی و لوی شیخ د جلاړلو هلته مناظره وه د پنجپیري د بریلیانو د تبلیغیانو تمام اهل سنت والا بس کامرې څنګه وردن نه شو چې داسې تاسو څه کوئ مې یې مونږ رالو تاسو چا وی چې راغلی مې هم پته ولګوه مې تاسو تور پټکي والو بس مونږ بس بیا بله کمره کې کېناسته کسات دي شا په دوی لاول چې راوړی دا وي ګوره ما کمانډو دي خاجي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور البراء مساور صحیح لفظ ها بعض روایتو کې مبادر راغتر بلې کې څه شي بعض نسخو کې مبادر راغلی غلط مساور البراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه جعفر د عمر زوی د حریث زوی دی د خپل پلان نقل کړي جعفر د خپل پلان نقل کړي هغه عمرو بن حریث شو وجله نو عمرو بن حریث رضی الله عنه فرمایي رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې چې کوم دی عمامة سوداء سپین پټکی ولیدو تور پټکی ولیدو خبره پوښ دا بل روایت هم دی مساور الوراء جعفر بن عمرو بن حریث النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس پیغمبر علیه السلام یو بیره خلکو ته خطبه فرمایله وعليه عمامة سوداء او تور پټکی والو خبره باندې پوښ نو بعض علما فرمایي چې دا تور پټکی چې والو او دا خطبه وی دا د فتح مکې ورځ وه او پیغمبر علیه السلام د کعبه دروازه کولاو کړه بوتان صفا کړه بیا منځو کو او بیا په چوکاټ کې ولاړو او خطبه فرمایلې وه خوشحالې خو بعض علما په دې باندې رد کوي ځکه په بعض روایتو کې دا مسله دي چې هلته کې په منبر باندې ناستو خو په دغه وخت کې منبر هلته نه و خبره پوه شولې نو کیدی شي دا د مدینې منورې د خطبې چې ترګې واقعي د خطبې جمعې او په منبر باندې وي او که دلته وي نو بیا به چې کوم دی نو پکې هم بغیر منبر نه دغه شي او منبر همدغه چوکاټي منبر چې په باندې خطبه ورکوله ها وعليه عمامة سوداء او تور پټکی والے وو چلو وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم کله چې رسول الله مبارک اذا اعتم پټکی وخلو
نو سدل عمامته بین کتفیه نو دا شمله به ولا د دوانو کتفینو منځ کې برې خودله خبره پوه شي ګوره د شملې نه بغیر هم پټکې شته او د شملې نه او د شملې سره هم شته دی بلکې بعض علماء لیکلي چې شملې نه وي نو هغه پټکې صحیح نه دی خو بهرحال شته دی ها او شمله کم طرف ته بیا پرې ښودل دي شمله یو هم ده او شمله داسې هم کولی شي چې دا پټکي دا دواړه سرونه یو ځای کړي او بیا زموږ شیخ سجاد صاحب رحمت الله علیه به کله کله داسې پټکي وو ښه یک پلنډه به راتاو کو دا دواړه سرونه به یو ځای کړه ما زه کله کله داسې کوم دواړه یو ځای کړي نو جوز مثلا ته څلور پنځه پیر راتاوي که نه به یو پیر به داسې راتاو کو به د ویسته ونغلو نو دواړه شملې به شاته راغلې دا دوه شملې داسې ښه نو شاته هم پرېښودی شي او ښي طرف ته هم پرېښودی شي بهتر دا چې شا طرف ته بس دا پکې بند کړي چې دا خو په تو غوټه کې چې بیا را کولاو نه شي نه نو ما دا ته وایي که نه چې لکه یو شمله پرېږدي دا بله به کلکې یا دواړه سرونه به یو ځای کړي نو هغه یو شان شوي که نه قال نافع صاحب وایي وکال ابن عمر یفعل ذلك ابن عمر صاحب مریدو ابا داسې کول دا نافع صاحب د هغه شاګرد دی که نه ښه او بیا څه وایي قال عبید الله صاحب عبید الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر نو عبید الله صاحب وایي چې ورأیت القاسم ابن محمد قاسم ابن محمد ابن ابي بکر دی ښه د ابو بکر صاحب نوسی قاسم صاحب ما ولیدلو او سالم د عبد الله ابن عمر د عمر صاحب چې کوم دی نو سو نوسی شو دا ابن عمر زوی دی ښه نو ما د ابو بکر صدیق صاحب نوسی لیدلو او ما د حضرت عمر صاحب نوسی لیدلو دا ای شاګرد عبید الله يفعلان ذلك ای په داسې کوله پوښلې ها نو موږ نن خپل طالبان ولیدل ای په داسې کوله شابه وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل غسيل نه مراد هغه غسيل الملائکه حنظله رضی الله عنه ها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عصابه دسماء دا یا عمامه دی او یا عصابه دی ها که عمامه شي عمامه سودا دی او که عصابه شي عصابه دسماء چا داسې نقل کړی دی دیو جن بعضی علماء چې کوم دینو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مرض الوصال یعنی د مرض وفات په وخت چې کوم دین دا حدیث دغه چې په مرض الوفات کې بیا هم داسې وو نو ګوره عمامه سودا په عام حالت کې هو عصابه دسماء چې شین دا کپڑا ده چې دسماء اب غوړه وا در پیغمبر هم یو خو سادگی او عاجزی وخه چې پیغمبر هم بسر ډیر غوړه وښولې نو بده بیا کپڑا کې خو د ټوپه یا پټکی ډیر غوړ نشي نو هغه به څه لکه د تیلی کپڑا 14 سي غوړه بو وښولې نو مطلب دا شو چې دوه قسمه ثابت دي ها نه عبد الرحمن ابن الغسيل ان کرامتا دا ابو سلیمان چې دی کنه